په احد کې نبی علیہ السلام صحابه سره مشوره کړي 1000 صحابه 3000 یا 3200 کافران او بیا په لیار کې په 1000 کې ور سره تقریبا 300 کسان د عبد الله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافق داغه کسان په لیار کې تر را واپس شو 700 صحابه پاتې شو په غزوه احد کې 3200 صحابه کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر مشوره غوښته ده په مدینه منوره کې دننه جهاد کوي که بهر په میدان کې یا کوي نو په دې کې چند صحابه کرام داسیو چې هغه غزوه بدر کې نو جنگیدلی لګ الکانو عمر یا کمو نو نوی جنگیدا ورته فرمایا یا رسول الله مدینه منوره خار لمر حواله ځکه چې مدینه منوره کې زنانه او ماشومان او بوډاګان دي میدان ته مرسره وباسه چې پته ورته ولګي چې ستا په وفادارانو کې څومره قوت او طاقت ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالان کی حدیث مبارک کی نبی علیہ السلام خپل مرضی سوا خپل خوخه داوا خپل خوخه چې غزوه احد په مدینه منوره کې دننه وشي په خار کې وشي حضور مبارک خپل مشوره داوا او وجه داوا چې الته آبادی وي نو دفاع بلګه خوشي خو صحابه ورته فرمایل دلته ماشومان دي او زنانه دي او مشران دي یو کور کله وطن دی خار دی خلکو ته نقصان او دا ورسي میدان ته مرتو باسي چې دوی تم د خپل مردانګي پته ولګي او د صحابه او د قوت او طاقت او د وفا پته مرته ولګي حضور مبارک خپل مشوره پرې خو دا صحابه مشوره یې ومنله